صلوات والسلام یو ځل اورټلو خدای خبر چې څه الفاظ یې ورته ویلي چې ما پرېږده. ابو جهل ورته وویل چې ښه تا ته پته ده په دې مکه کې زما د جتې نه او زما د ډلې نه غټه ډله د چا نشته دی، ما سره مضبوطې مټې دي، ته خبر یې. الله جل شانه دا آیات نازل کړل که چېرې دی خپله پارټي او دی خپله ډله او دی خپلې مټې راولي مقابلې ته، نو موږ به فرښتې ورته مقابلې ته راولي، نو د هغوی سره د بیا دی مقابله وکړي. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې دی پاس او قسم یې وخوړو ډېر زیات تا وغشتی و. ولې متکبرو مخکې صفت ذکر شوی دی، دی وایي زما چاته پروا نشته، زه مخدوم یم په دې علاقه کې. نو دی د هغې تکبر د وجې نه پاسېد و چې دی راشي او په سجده باندې پروز وي، نو زه به ورته په سر باندې په سټ باندې خفه کېدم. علیاذ بالله رسول الله صلی الله علیه وسلم انتهایي ګستاخ او الله جل شانه داسې د ذلت مرګ ورکړی دی چې څومره یې مدوري کوله نو وجلې دوه ماشومانو دی په بدر کې. دا ذلت بس دی، تا ځان ته څومره غټ وي او د دوه ماشومانو د وجې نه الله جل شانه دی او بیا پکې ساوا سر ته چا پرې کړی دی عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه. او دا څوک عبدالله ابن مسعود صاحب په مکه مکرمه کې په هغه کسانو کې دی چې په یو څو پیسو باندې به د خلکو ګډ ویزې سرولې. نو چې کله د ابوجهل په سینه باندې دی کېناستو نو ابوجهل ورته وایي چې شپونکیه دا ته په کار دا وه چې زما دا څه کې زما سر پرې کوې وایي چې او وایي چې په کار دا وه چې بل چا پرې کړی وی ستا غوندې کس نه دومره متکبر. دا ذلت دی چې ته چې کوم سړي ته انتهایي سپک ګورې د هغې سړي د لاسو نه ستا سر پرې کړېږي. او تکبر یې دومره و چې هغه ساعت وایي چې زما دا سر هغه زمانه کې په توره سر پرې کېدو، ټوپک تماچه نو چې سر یې پرې کور نو ورته یې وایي چې زما دا سر سره دا اوږې م پرې کړه چې زما سر په نورو سرونو کې اوچت ښکاري. دا د انسان تکبر.